रहमत अजीम के मेहमान अस्सलाम। خپل کلیوال تنظیم کوکارۍ نن په لومبنۍ روژه باندې د علاقې صدپاس اصل کسانو ته د خپل دسترخوان پروګرام نه د خوراک پیکیج ورکولو افتتاحي پروګرام د علاقې د علماء کرامو په لاس مبارک باندې شروع کو چې راتلونکي د آخري روژې پورې به شروع وي. هغه مسلمان نه حدیث دی چې هغه په خپله په مړه ګېډه باندې ډوډۍ وخوري او سملي او د هغه په ګاونډ کې یو سړی چې وږي نو دا په غاړه نیولي د هغه چا چې هغه په خپله په مړه ګېډه باندې ډوډۍ خوري او بل مسلمان چې هغه عاجز وږی سملي. د دې وجې نه زما که څوک زما د اواز اوري د هغو ته دا اپیل دی چې تاسو به د الله د رضا لپاره چې چېرته داسې غریبانان د هغو سره مدد کوئ او که دې تنظیم سره وکړئ نو ډېره به ښه دو ښه په ذمهوارۍ باندې به هر یو کس ته رسئ. عبدالصدقة ان تشبع کبدا جاعا بهترین صدقه هغه ده چې د ته وږی سړی موړ کړي. نور صدقات خو ډېر فضایل دي خو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم وږی سړی مړولو ته او د تږي خدمت کولو ته دې ته بهترینه صدقه ویلې ده. نو څومره مخیر حضرات چې دي هغې ته زموږ درخواست دی خاص دی چې د دې تنظیم سره مدد وکړي. تنظیم د طریقه کار نه مطمئن علماء کرام هم د تنظیم لپاره د شتمنو خلکو نه غوښتنې کړي دي چې د دې تنظیم نه د علاقې نورو خلکو ته هم فایده میلاو شي. د خپل مخلوق د خدمت هغه مقرره کړې وه چې د خپل کلیوال تنظیم په حوالې سره یو میاشت مخکې د راشن پیکیج هغه تقسیم کړی شو. بیا زمونږ د تنظیم او د کلي د مشرانو په دغه حوالې سره یو دا سوچ وکړو چې یاره په دې روژې په دې مبارکه میاشت کې چې کوم خلک هغه بې روزګاره دی او غریبانان دي د هغو د خپل خرچې چار نه کېږي نو د هغو دپاره به په ټوله روژه کې دغه د خوراک د انتظام په هغې کې د چرګ او دغه شانتې د سبزۍ او د غوښې د هغې انتظام به انشاءالله موږ په ټوله روژه کې کوو. زموږ په دې کلي کې د خانجي او د اختر علي په مشاورت سره تنظیم رغ شوی دی چې د هغې خپل کلیوال نوم دی. زما د کوکارۍ ټول هغه حضراتو ته خواست دی چې کوم حضرات حسب توفیق دي مالدار دي او په هغو باندې د خیرات صدقات فرض دي هغه دې په دې تنظیم کې ښه بھرپور مدد وکړي. آګیا او ورچاګیا څو ورځې مخکې د غریب مسکین دپاره درد لرونکي خلک د مدد په خیال راټول شوي ملګرو ډېر په لږه موده کې د ډېرو غریبانو د بچو په مخونو خنداګانې راوستلې. صمد انجم پاسون نیوز کوکارۍ سوات.